السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته چې ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی عبدالوهاب. جی. ما په 1995-96 کې حفظ کړی دی. بیا مې د هغې نه پس تجوید وکړو په 2000 کې. په 2001 کې زه مرزو ته رالم، ما علم شروع وکړو. سبحان الله مولوي صاحب سره مې یو اته کاله تېر کړل، 5 درجې علم ما وکړو. ټیټ پې راځه قاري صاحب، ټیټ پې راځه. بیا چې کوم دی شپږمې درجې له تورنزو ته لاړلم زبیرجان مولوي صاحب سره. هلته کې مې بیا شپږمه درجه وویله. اوومه او اتمه مې بیا شیخ صاحب نه زه فارغه شوم. ماشاءالله. په 2011 کې زما فراغت وشو او بیا مې ورسره چې کوم دی د سکول تعلیم مې ورسره وکړو، لسمه پورې، لسم مې پاس کړو. او بیا مې چې کوم دی پوړه خټک ته تللی وم، هلته کې مې مفتي کورس ته داخله وکړه. مفتي کورس چې کوم دی تېر کال فارغ شو. ملګرو د تاسو چې کوم دی د خپل حالات زندګۍ چې کوم علم د کړی دی، کمې درجې د کړي، او بیا د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د تورنزو د هغه د مدرسې نه فارغه دی چې مطلب دی وخت دی چې کوم دی په دغه نوم هم سره یادېږي چې د علم پوره کړی دی. علم خو پوره کېږي نه، خو د چې کومې درجې دي د علم هغې چې کومې د ویلي دي. ملګرو د ټولو خبرو مقصد او نچوړ صرف دغه دی زما چې دا قاري صاحب چې کوم دی دا کول غواړي واده. دا چې کوم دی تاسو د چې دی چې کوم دی قد د ده ورکوټې دی، د ده لاسونه واړه دي، لکه مطلب دا د نارمل انسان په شانتې نه دی، دا د الله پیداوخت دی. خو د ډېر انسانانو نه دی غوره په دې دی چې ده سره چې کوم دی قرآن مجید دننه په سینه کې پروت دی. ده سره د الله چې کوم وحدانیت دی هغه ده په زړه کې دننه پروت دی. ده سره چې کوم دی د الله د یرې هغه هر څه پروت دی چې ده سره علم کړی دی. ده لسمه پورې سبق هم ویلی دی. خو دی غواړي چې زه واده وکړم. واده چا سره وکړم؟ دغه ارمان هم په زړه دی چې ما ته یو داسې څوک میلو شي چې هغه هم زما په شانتې د علم وي، نیکه بیبي وي. نو ما ده ته وویل چې راځه انشاءالله په دې زموږ په دنیا کې داسې ډېر زنانه او جینکۍ ناستې دي چې هغه په دغه منتظرې چې ما ته یو نیک خاوند میلو شي. ډېر زنانه چې هغه جینکۍ شته دي چې پوډریانو باندې واوړې دي، په چرسیانو باندې واوړې دي، او داسې ډېر په بدعملو په جوارګرو باندې واوړې دي. نو هغه چې کوم دی زندګي مکمل تباه شي. الحمدلله دی ورسره چې کوم دی په جومات کې یو چې کوم دی محتدیم هغه دی ملا دی چې هغه کې دی جمع وکړي، دنیا محتدیانو پسې شاته ولاړ وي. نو زما چې څونه خویندې په دې میډیا باندې زما ویني او هغوی چا پکې داسې چې هغه واده کول غواړي د دوی سره. دوی چې کوم دی الحمدلله خپل کور هم شته دی، د دوی چې کوم دی دغه علم هم کړی دی، او ورسره چې کوم دی دا یو نیک او با سیرته انسان دی. نو زما دغه خویندو دغه ریکویسټ دی چې کومې داسې په کور ناستې او وادې نه شوي او هغه غواړي چې خواهشمندې وي، نو چې کوم دی د قاري صاحب سره زه هم کېدی شي چې ډېر داسې یو خوراکۍ واده وشي، نو ډېره به خوشحاله ځکه چې کوم دی د علم والا سړي سره چې کوم دی زنانه ډېره خوشحاله. جی قاري صاحب نور خبرې شریکول غواړئ تاسو دې باره کې؟ منګه خو بس لکه رشته وکړو که نه، دا خو د الله د طرفه دی. منګه رشته وکړو، رشته واپس کینسل شي، لکه تلل راتلل پکې وشي. خو بس نن سبا چې کوم دی شیطانې پکې ډېر دی، خو لکه بس زیاتر چې کوم دی جینکۍ چې کوم دی هغوی لکه داسې لنډ دغه نه خوښوي که نه، نن سبا سمارټ دغه خوښوي. او لکه بس که علم یې واغسته او زمونږ خو دا خواهش چې موږ واده د څه لپاره کوو، زمونږ خواهش چې موږ چې خواهش پوره کړو. خو شکر الحمدلله خپل ضرورتونه ښه هر څه چې کوم دی په خپله کولی شو او هېڅ چا ته هم چې کوم دی محتاج نه یو. او الله پاک چې موږ له دا ونه لنډی را کړې ده، لاسونه یې لنډي را کړي دي، نو د هغې په بدل کې موږ له الله پاک چې کوم دی قرآن را کړی دی، علم یې را کړی دی، ښایست یې را کړی دی. شکر الحمدلله په دې باندې موږ د الله پاک نه چې کوم دی ډېره شکریه ادا کوو. ملګرو قاري صاحب په خبرو کې یو درد موجود دی چې ونه راله الله لنډۍ راکړه، مطلب د قد نه لږ ورکوټ یم. خو ډېره خلک چې کله زما رشته وشي وي ما وویني وي ما نه وي چې یاره دا زموږ نه دی پکار، دا خو لنډېر او دا ورکوټ یو لاسونه دومره دي. او ډېر په افسوس سره دا خبره وکړه. او نن سبا جینکۍ چې کوم سمارټ هلک خوښوي چې په ونه دنګي د پیسو نه برابر وي، کلین شیپ یې کړي وي، زما په مخ وي دا ښکلې ګیره ده. نو په دې وجه ما ډېر جینکۍ راسره رسټو کېږي. نو انشاءالله په دې جینکو کې الحمدلله دا جینکۍ قاري صاحب خدای ته وایم چې موجود دي چې هغه به د علم والا سړي ډېر زیات خوښوي.
او ان شاء الله ستا به خبره کیږي. ملګرو د ویډیو نه مخکې یو خبر دی، یو قاري صاحب ما سره شریکه کړې وه چې خدای پاک مال اولاد نارینه راکړي نو ان شاء الله زه به عالم جوړوم. نو خدای دې وکړي چې د سره د چا واده شو خدای پاک نارینه اولاد ورکړي، که زنانه که نارینه او ان شاء الله د په زړه کې چې کوم امید دی چې زه به عالم جوړوم. نو ملګرو ډېر ډېره مننه، خوشحاله اوسئ او د قاري صاحب چې کوم دی دا ویډیو ضرور شیر کړئ. کېدای شي داسې پکې څوک وي چې د قاري صاحب سره د واده کولو دغه چې کوم دی هغه منظور کړي. موبایل نمبر او د موبایل نمبر یې ته زه وایم جي قاري صاحب موبایل نمبر راته لږ ووایه. 0310 0310 95 63 778 95 63 778 0300 دا نمبر دی د قاري صاحب او 0310 دی او یو 0300 دی که نه هغه ته راته ووایه 0300 15 دا د قاري صاحب دا نمبر دی. څوک هم ورسره رابطه کوئ بلکل سره وکړئ او چې کوم دی څوک رشته کول غواړي دې سره ورسره رابطه وکړئ. انشاءالله د خپل خاندان د خپل مور پلار ضرور دی چې خپل وروڼه خویندې او رشته به وشي. نو ملګرو خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او دا ویډیو سره ضرور شیر کړئ. خپل نمبر زما نمبر زما بیا خلکو زما نمبر ډېر خوښ شوی دی هغې نمبر. ملګرو خوشحاله او آباد اوسئ، خپل دعاګانې پرې یاد ساتئ. الله په امان.